أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامعین محترمو، اول د عوامو د پاره لفظاً ترجمه عوام چې شوق لري یاد کی د قرآن په ترجمه سره. اهدنا معنا اخایا مونتا، اهدنا اخایا مونتا الصراط لارا المستقیم نیغا، صراط الذين لاردا وکسانو انعمت چتا انعام کړه دے علیهم پاغي باندې غیر المغضوب لاردا وکسانو چې غضب کړه شوی دے اليهود چې يهوديان دي علیهم پاغي باندې الا دا وچا لار مونږ مخایا چې پاغي باندې غضب کړه شوی دے چې يهوديان دي ولا الضالين او نلار د گمراهانو چې النصارى نصرانیان دي الى منتد گمراهانو لار مخایا. مختصر تشریح. اهدنا معنا هدایت، هدایت ستوي الدلاله باللطف والخير، چاته لار خودلم، چاته لار خودل په نرمه سره او د خیر لار خودل. اهدنا الصراط المستقيم خایا اله ممتاز الصراط لار المستقيم نظام. ابن عباس سے ترجمه کی ارشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم، اله محکم کا مضبوط کا په صراط مستقیم باندې. صراط مستقیم نہ مراد عبداللہ ابن عباس سے وہ مراد تین اسلام دے، بل روایت کی عبداللہ ابن مسعود سے وہ کتاب اللہ تین مراد دے. او القرآن يفسر بعضه بعضنا، قرآن کریم تفسیر کی د بعض آیاتونو د بعضنا. قرآن عظیم الشان وان هذا صراطی مستقیما، یقینا دا قرآن کریم چې دی لار زما دا مستقیمانه و. دارنګي عبدالله ابن عباس سے ترجمه کيم اهدنا معنا الهمنا وخايا مونتا الصراط المستقيم من دينك الحق وهو دين الله، دا دین د باری تعالی دی الذي لا اعوجاج چې پدې کې کوګواله نشتا. صراط الذين لا ردا وكسانو اله وخايا مونتا انعمت چتا انعام کړه دے علیهم پاغي باندې، انعمت چتا انعام کړه دے علیهم پاغي باندې. والذين انعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، هغه کسان چې الله په انعام کړه دے په سورة النساء کې ذکر شوی دي. رب کریم فرمائی ومن یطع الله، چاچه اطاعت وکړو د الله والرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم، فاولئک پس دغه کسان چې دي مع الذین دغه کسانو سره به انعم الله چې انعام کړی دی بری تعالی په غي باندې. هغه څوک دي من النبیین انبیاء کرام دي والصدیقین رشتني صحابة كرام والصالحين والشهداء والصالحين، شهداء دي شهيدان صالحين نيكانا. وأنعمت چتا پینام کړه دی اله دا غی لار او خایا د انبیاء لار او خایا مونږ د صدیقین لار مونږ ته خایا د شهداء لار مونږ ته خایا د صالحین لار مونږ ته خایا. دارنګي ابن علی او حسن بصری رحم الله وی
مراد تینا رسول الله وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګری د من بعده ابو بکر صدیق سیبم او عمر سیبم مراد تینا دادی دارنگی بالقول دے فتح البیان وی السنة والجماعة د صحابه چې په کومه لار تللی دي هغه لار مونږ ته وښایه او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لار مونږ ته وښایه مراد تینا اهل السنة والجماعة شو نصراط الذين لا ردا کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی الهام علیهم پاغي باندې دا غی لار وښایه غیر المغضوب نلار دا کسانو چې غضب کړي شوی دی غضب پچا باندې شوی دی هم اليهود چې دا يهوديان دی په دې باندې الله غضب کړي دی اوله سپاره کې وي فباو بغضب پس اختشو دی په غضب باندې على غضب د پاسه د بل غضب یو غضب داو چې انکار د موسی علیہ السلام نو بل غضب داو چې انکار د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نو یو غضب داو چې انکار د تورات نو بل غضب داو چې انکار د قران نو فباو دی اختشو بغضب على غضب په غضب سره پاسه د بل غضب نو غیر المغضوب نلار دا کسانو چې غضب کړي شوی دی علیهم پاغي باندې والغضب في اللغة قال القرطبي رحمه الله الشدة غضب په لغت کې شدت ته ویل کی لکه ورجل غضوب اي شديد الخلق دا سره ډیر غضب د سخت اخلاق والا دی دارنګي بنده د پاره چې د غضب راځي سوران الدم عند اراده الانتقام وینه کې جوش پیدا کېدل یعنی ټوپ وهلا په وخت د اراده د انتقام کې چې انتقام اخلي غوسه غضب وي نو غیر المغضوب نلا ردا کسانو چې غضب کړي شوی دی علیهم پاغي باندې ولا الضالین او نلا ردا گمراهان سوق دي اما النصارى فانهم ضالون دا نصارى دي ضالون عن الصراط المستقيم دي گمراشي او د صراط مستقيمنا نبي اکرم صلى الله عليه وسلم مبارك فرمای ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين گمراهان چي دي النصارى فضلوا واضلوا ځانیم گمراه کړو خلکیم گمراه کړو دارنګي رب کریم فرمای فماذا بعد الحق الا الضلال رست د حقنا الا الضلال گمراهی دا آمین معنا استجب لنا اللهم استجب لنا دعانا آمین سمانا اللهم استجب لنا دعانا اله زمونږ دغه دعا قبول کی کوم یو دعا لوسی مونږ بیان ک اله مونږ ته نیغه لار او خایا او لار دا کسانو خیله چې تا پاغي باندې نام کړی دی نام قران تفسیر کو چا باندې نام شوی دی من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا دعا مونږ وکا چې د دې لار مونږ ته وخایا او د گمراهانو لار مخایا مونږ ته دا چا لار مخایا مونږ ته چې غضب پیښ شوی دی چې يهوديان دي او نصرانيان دي نو دا دعا مونږ وکنو آمین اللهم استجب لنا دعانا اله زمونږ دعا قبول کړي دارنګ حدیث مبارک کی راضی ابو هريره رضی الله تعالی عنه راوی د حدیث ته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقين النبي اكرم صلى الله عليه وسلم مبارك وفرمایل اذا امن الامام کله چې امین و امام فامنوا نبستاسم امین و خلق من وافق تامينه تامين الملائكه دا چا چې موافق شي امین دا امین د فرشتگانو سره
نو غفر له ما تقدم من ذنبه نو بخنه به وکړي شي دلرا هغه چې مخکې د کوم ګناهونه کړي دي. الله تبارک وتعالى دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.